رد دیته وای ښه الله 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 تاسو دا ویډیو ګورئ که نه دا معین او راشد چې کم دي دا د انګلینډ کلاړیان دي چې د پاکستان نه میچ وګټو او بیا دوی خپله خوشحالیانې کوي نو دا دواړه اوس ناست دي که نه او دې ټیم کې دوی خوشحالي کوي په خوشحالۍ کې ورسره شامل خو شو خو چې کله بیا د شرابو خبره راځي او شراب کله دوی په یو بل باندې غورځوي نو دا دواړه یو بل ته څه وایي معین راشد ته وایي پاسه راځه راوځه بس دا زمونږ اسلام منع د دې نه کوي راووتل هسې تاسو ووایه مړه دوی دا غیرت د چا دپاره وکړو دوی ته دا چا ویلي دي دوی ته چا ویلي دي دوی ته الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي دوی په چا غیرت وکړو دوی په الله او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې غیرت وکړو دوی کم یو څیز راچوت کو دوی دین اسلام راچوت کو نو تاسو وایئ مړه په قیامت کې به دوی څومره عزتي ځه دغه ځای د کفر په غیب کې ناست د کفر په غیږ کې او د کفر په ځای کې د دوی پرورش کېږي او هر کله چې خوشحالي ده دغه خوشحالي ورته دوی پرېږدي او خواته ځي ولې د مخلوق د الله په باره کې به د مخلوقو تابعداري نه کوي ور څنګه دي الله 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 مړه نو دوی غیرت کوي په الله باندې که نه او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نو الله به ورته په کومه درنه سترګو ګوري قسم دی په جړا شوم خبرې چې خدای پاکه ته خو ډېر غیرتي ذات یې ستا په دین خو چې څوک غیرت کوي ته خو هغوی له ډېر لوی مقام ورکې نو دوی له به ته څومره مقام ورکې چې د پوره دنیا د پوره ورلډ کې مرې ته دوی ناسه او ټوله دنیا یې ګوري انسانان مسلمانان غیر مسلمان ټول یې ګوري او د دې باوجود دوی پاسې که نه ای الله ستا په ذات او ستا په دین باندې غیرت کوي نو ته به ورله څومره هر څه ورکې ای مسلمانه غیرت وکړه سیټ ته ننوځه او شراب څکې الله 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 ولې دا نبي علیه السلام ویلي نه دي د دې ته اسلام منع کړی نه الله اکبر بس ډېر خوشحاله شوم چې اوس هم مسلمانان شته د غیرو په غیږ کې دي خو بیا هم د دین اسلام ډېر غټ خدمت کوي د دوی په دې یوه اشاره چې دوی د دین خدمت څومره وکړو که نه نو یقیني ورته یم چې داسې ما ورته چې ډېر کوشش نشو کولی ځکه دوی ټولو دنیا ته په یوه اشاره باندې وښودل د دوی یوه اشاره دا پوره دنیا دپاره د هدایت ذریعه ده لکه دوی و شراب پرېښودل او ولاړه خلکو ته یې سم میسج ورکړو چې خلکو دا شراب ګورې په اسلام کې حرام دي یو لوی مولي صاحب دا خبره کوله ما وی په جاز کې یو کس ته د شرابو دعوت ورکو هم د پاکستان دی د شرابو دغه مې وله ورکو چې د شرابو نه واوړه دا دعوت مې ورکو هغه ما ته وایي مولانا صاحب وایي زه د بهترینو شرابو اخیستو دپاره کراچۍ ته درځم ستا یو مسلمان دی هغه ماله بهترین شراب راکوي او په پوره دنیا کې د هغې په شان ذایقه نشته ستاسو د مسلمانان چې کوم شراب سازي مړه زموږ پاکستان ګورنمنټ ورله باقاعده لایسنس یې ورکوي باقاعده ولې اجازت ورکوي الله نو موږ نه به تپوس نه کېږي دا ما ورته بیا څه کوو غیرت په الله په نبي علیه السلام باندې غیرت وکړو اما ورته چې وایو که نه وایي عمر رضی الله تعالی غیرتي دی ای د الله بنده غیرت هغه په څه کړی هغه په دنیا غیرت کړی هغه په پولو غیرت کړی هغه په پټو باندې غیرت کړی هغه د دنیا په مال او دولت باندې غیرت کړي هغې غیرت کړی په دین باندې په اسلام باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیرت کړی دی د هغوی غیرت خو د ما ورته لږ راوالو که نه یقیني دوی ته ډېر خوشحاله شوم چې دغه څنګه غیرت تاسو په دې وکړو دغه شان به انشاءالله تعالی الله به د باندې قیامت په ورځ غیرت کوي چې راشه که نه زه غیرتي یم نو تاسو غیرتي یې زما یو حکم چې ما قرآن کې ویل شراب مس کوئ ځان دې ساتئ خواله به هم نه ورځئ تاسو د دې نه منډې کړئ راشه اوس دا واله د جنت شراب وڅکه نو بس الله دې موږ ټولو کې دا خبره اتره راولي جنه نو ډېره مې دا خبره خوښه شوه الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو ایمان سلامت کړي بس نور هېڅ هم نه شو ویلی چې بس دغه ویډیوګانې به کوم موږ به نور څه ویلی